بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، مظفر شاه یم د سټوډیو پروګرام سره یو پیر بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، بلدیاتي انتخابات دي، هلې ځلې شروع دي، مختلف پارټۍ چې دي، مختلف کینډیډیټس دي، هغوی خپل هلې ځلې شروع کړي دي. پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم دی، هغوی هم په تحصیلي بریکوټ کې د جنرال کونسلر دپاره، یوت کونسلر، کسان کونسلر د هغوی دپاره ټیکټونه خپل جاري کړي دي. را سره نن په سټوډیو کې موجود دی یو ینګ ملګری د پاکستان مسلم لیگ نون جنرال کونسلر د پاره هغوی ته ټیکټ میلاو شوی دی. د هغوی سره به خبرې اترې کوو چې څه سوچ لري، څه فکر لري او څه کول غواړي. احرار خان را سره نن موجود دی. احرار خان په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلې په خیر راغلی وایو. ډېر مننه، مهرباني. دا راته ووایه احرار خان چې د پارټۍ د طرفه ته باقاعده ټیکټ هم اناونس شوی دی، نو څه سوچ لرئ، څه فکر لرئ چې څه کول غواړئ د خپلې علاقې لپاره؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه د پارټۍ د طرفه موږ ته ټیکټ چې میلاو شو د جنرال کونسلر لپاره، جی زموږ په خپله دا دغه دی چې کوم ینګ هلکان صحیح هغو یاران دوستان ټول موږ د دې لپاره دغه کړي چې موږ ته مسایل خاص کر د ینګ ته او د کلي خپل ډېر مسلې دي. په هغې کې نمبر 1 نمبر مسلې دا دی چې زموږ د بازار حالت تاسو وګورئ، صحیح بیا راشئ زموږ چې کوم غریبه طبقه د لاندې کمزوري جی د دوم خپلو کې ډېرې مسلې دي. صحیح چاته د یو شي مسله ده، چاته د بل څه مسله ده، خو زموږ خپل دا دغه دی. زموږ په بریکوټ بازار کې تاسو وګورئ کوم چې دا مین چوک دی لاولنی قرآن شو د هغې نه بعد د قضیې کې هر ټایم مطلب دا یو ګردګیري هم پرته وي، د دغې ځینې جنګلي تلو کړي. تاسو دې ته وګورئ زموږ د هغې کړاکړ، ناټمیران، نجګرام د دې طرفونو خلک راوځي، د هغو سره زنانې، د هغو د ناستې ځای نه او په هغه قضیې کې باقاعده کچرې پرتې او دوی جنګلي تلو کړي. پکار دی چې دوی دې له دا دغه کړی وي چې دا ځای چې کوم دی په دې کې به دا خلک چې کوم راوځي، دا زنانه خاص کر دوی ګوره په دقیق ګڼ کې ولاړي، صحیح چې د دوی لپاره د ناستې څه بندوبست یې کړی. دا ګاډي راځي پېښور ته ځي، اسلام آباد ته ځي، د دوی د ناستې ځای نه وي، صحیح دغه دا زنانه په دې ګڼ کې ولاړي. نو دوی دې مهرباني وکړي چې په دغه ځای کې داسې یو قسمه دغه جوړ کړي، د ناستې پروګرام وکړي چې کوم آیا دا خلک راوځي د دوی سره زنانې د بانډونه د هر ځای نه. دا ډېره بده خبره ده. دا زموږ خلک دی، یو خلک یو، نو دوی له دا پکار ده چې په دغه ځای کې دوی ته د ناستې څه پروګرام وکړي او باقاعده د دغه ځای نه دا ګن من دا شیزونه چې دا ختم کړي چې زموږ خلکو ته څه سهولت میلاو شي. د چا سره زنانه راځي چې په حیا نستی، نو لکه موږ ته مسلې ډېر زیات دي او دا نمبر 1 نمبر مسله زموږ پر خپل ځان نه شروع کوو. ما ته هم ډېرې غټې مسلې دي. موږ هم غواړو چې موږ ته څه چینج راشي. باقاعده موږ بې انتهایي اول نمبر مسلې موږ ته ډېر زیات ستړي یو په دې دغه کې. دا ستاسو په نظر کې دی چې تاسو وایئ چې که پرس که تاسو کامیابي بیا موږ ته، نو تاسو به په دې مسلو باندې بحث کوئ او دا به خپل انشاءالله موږ به خپل پوره کوشش کوو د دې لپاره چې موږ خپل تحصیل بریکوټ لا داسې یو دغه جوړ کړو، خاص کر د ینګ هلکانو. الحمدلله په موږ کې منډه شته، جذبه شته، خلکو له هر قسم منډه دا والی شو، خلکو ته پته هم ده. بل خاص کر زموږ چې کومه غریبه طبقه ده هغو ته تاسو وګورئ که یار څوک په سیند کې مطلب زموږ چې کوم د سیند نه کوم پراچکان جزانان دي، دوی شګې مګې راخېږي، هغو ته سیند بند دی، صحیح او شیولې راځي، هغو پکې کارونه مارونه کوي. باقاعده چې څوک چا له څه ورکوي د هغې نه موږ صدقه نه کوو. خو مطلب دا دی دې خلکو له هم دې څه ذریعه پکار ده، د دوی روزګار دی، د دوی روټۍ ده. هغو د دې پورې راغلي چې هغو خپل ځناور هم خرڅ کړي، د چا سره شته د چا سره نشته. بل دا چې کار ته یې څوک نه پرېږدي، که کار کوي نو کله پسې یو راځي، کله بل راځي، څوک ترې کارډونه وړي، څوک یې کار ته نه پرېږدي. نو دا ډېرې غټې مشکلات، غټې مسلې دي زموږ خلکو ته. موږ وایو چې موږ انشاءالله الله موږ له وخت راکړو دغه رالو، موږ به د دې خلکو سره په هر ځای کې ولاړو، په هر ځای کې به سره موږ خپله منډه او خپل بھرپور کوشش او تعاون ساتو. بل په ما باندې د پارټۍ مشرانو الحمدلله ډېر غټ اعتبار وکړو چې ملی زوی دونه لایق د دې ټیکټ وګڼلو. زما باقاعده الحمدلله زموږ چې کوم یاران دوستان دي، خپل خپلوان دي، د کلي خلک دي، غریب خلک دي، دا زموږ سره ډېره منډه وي او په موږ خوشحاله دي او زه د دې خلکو رامخکې کړم، دوی ورته دوی زما په شا ولاړ دي او دا به انشاءالله. ټیک احرار خان دا راته ووایي چې تاسو مخکې هم په پارټۍ کې هم په عهده باندې پاتې شوي، تاسو څه ګڼئ چې یو بلدیاتي نظام چې کوم دی هغه د یو علاقې دپاره څومره ضروري دی؟ دا خبره بالکل دا بې انتهایي ضروري ده. دا چینج غواړي، زموږ معاشرې له هم پکار دی، موږ له هم پکار دی، صحیح ده چې چینج راشي. دا یو ډېر ښه دغه دوی چوت کړی دی،
خو چې اوس موږ انتخاب د دې خلکو وکړو هر سړی ته هر سړی معلوم دی په هر کوڅه معلوم دی صحیح زما ورته هم پته ده د بل هم پته ده د چا به څه وایو نه هر انسان په خپله ښه سوچ ساتي ښه پوه دی دا انسان ښه ذهن کار کوي نه به په پارټیانو پسې بحث کوو که تاسو وګورئ زموږ امیر مقام صاحب د سواد دپاره الحمدلله داسې کارونه کړي چې عالم سات زموږ د پی ټی آی وزیر اعلی هم دی زموږ د کور دی زموږ د کلي دی منسټران مراد سعید صاحب دی ډاکټر امجد علي صاحب دی دا ټول زموږ مشران قابل عزت دي دا ټول زموږ د دې علاقې نه خو که تاسو د کار په نسبت وګورئ دا زموږ په کور کې ناستي موږ ته ناستي خو د دو کارکردګي چې دا 80% دی صحیح دا چېرته دونه میګا پروجیکټ کړی دی نه د سواد دپاره دوسه اوس 2 موټروي منظوره کړل د سواد خلک ورته دا چې کم سے کم یاد د تاسو سین په دواړه طرفه کې بند کړئ په یو طرف یې بوځئ پوري راپوري زموږ د خلکو بزمکې بچي زمینداران دي هغه پکې فصل کوي هغه به خپل څه کار کوي نو ډېرې مسلې دي امیر مقام کم سے کم دونه کړي د سواد لپاره ډېر غټ میګا پروجیکټ که تاسو جی ډي روډ ته وګورئ د دې ځینواله د کالامه پوري دا ډېر غټ پروجیکټ دی دا دغه په دغه کې شو د سوی ګیس پایپ لاین 4 انچو تقریبا تاسو ته خپته ای هغه 8 ته 12 انچ ته ورسو دا ډېر غټ پروجیکټ دی بل تاسو بیا وګورئ د هر کلی د هر تحصیل په سطح هغه یو خپل ګریډ سیشن ورکړی دی دا ډېر غټي منسوبې دي بیا زموږ بجلی چې کوم وا دا به دغه نه لګیدا د مردان نه به موږ ته بجلی راتله کله به کله به نو لوډ شیډینګ او بل بجلی به چراله نو تاسو کا خیال به دونه بجلی به چی قدرتا لایټ به موږ ته نه بلو نو هغه موږ هغه پیډر موږ ته جدا کو پتاړه کی هغه غټ ګریډ سیشن موږ ته بحال کو برابر کی موږ ته بجلی سٹارټ شو نن الحمدلله ک بجلی سره برابر دا ولټیج سیټ د خلکو د هر سره لري کو دا د امیر مقام په وسادت سره داغه بغیر منډیټ نه دا خپه اند ریکارډ دا خبره کوم چې بغیر منډیټ نه هغه موږ الحمدلله ډېر غټ پروجیکټونه ډېر غټي منسوبې کړې دي دا موږ وزیر اعلی صاحب هم ندي کړي صحیح سبب دا وزیر الله دی ساتي دا حکومت ته دا به ورس لاړ شي او آیا زموږ د سواد خلکو له 200 ول زموږ سره د سیل ډېر زګونه دي کالام ته وګورئ زموږ سره خپل ډېر ښه باندې دي تاسو ته معلوم دي پرې خو شلاخو کې د بریکوټ په دغه بوالو کنډاک والے کډاکړ والے املوک درې طرف واخلې نو زموږ سره الحمدلله الله موږ ډېر خپل زګون نه کړي خو چونکی زموږ ممبران چې تیز نه دي بوا نه دي هر څه دي نه زموږ سره داسې ممبر شته چې زموږ د خلکو سم مسلې د زموږ سره ور دي نو موږ له دې داسې دغه پکار دي چې کم ټورست راځي کم خلک راځي چې دا باقاعده زموږ د سګول د دې سره زموږ د خلکو د دې باندې د خلکو روزګار سیوا کیږي د دوبه یو روزګار شروع شي د چا بچي هوټل چلیږي د چا بس چلیږي نو زموږ خلکو له بلک کاروبار الحمدلله زموږ سواد په دې ډېر مخ په طرفه روان دي خو زموږ په ممبرانو کې لکه ډېر غلطیان نشته اکثر که تاسو وګورئ زموږ مشران یو جرګه ویسي زموږ دا ممبران چې کوم منتخب شوي دي د زموږ خلاف دي نو دا زموږ دپاره ډېره بده خبره ده ډېره د شرم خبره ده موږ له دا پکار دي چې د هر کلي هر سړي ته خپل سړی معلوم دی ښه مشر ونیسئ تکړه ونیسئ او چې په هر ځای ولاړ د عوام سره نو زموږ خو بس دغه انشاءالله چې موږ د خپلو خلکو سره برخون تعاون او کوشش کوو ډېره مننه احرار خان د موږ له ټایم راکولو زموږ په پروګرام کې د شرکت کولو جی ګرانو کتونکو تاسو د پاکستان مسلم لیگ نون د طرفه احرار خان خبري واورېدې چې د جنرال کونسلر سیټ دپاره هغوی ولاړ دي الیکشن کې به حصه اخلي همدغسې به موږ نور ملګري هم خپل سټوډیو ته راوړو د هغوی خیالات چې دي هغه به ستاسو سره د خپل سکرین په ذریعه باندې شریکوو تر یو بل پروګرام پورې خپل قربا مظفر شاه باچله اجازت ورکوي د تل پاتې خدای پامان